السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې د اکثر جدید ویډیو موږ جوړه کړې وه، خو په اردو کې او په ګروپ کې په اردو کې پرته ده. نو ډېر خلکو د اردو والا کسانو هغو نه فایده واخیسته، خو ډېر د موږ د افغانستان ملګري دي او ډېر خلک په پاکستان کې هم داسې دي چې هغو لکه دا ویلو سره لکه د اکثر جدید ویډیو موږ ته په پښتو کې هم جوړه کړه. نو دا اوس موږ نن په پښتو کې د اکثر جدید پوره طریقه تخوي جوړولو. دا اوس موږ ورچو د راسکپور د بالکل اوریجنل راسکپور ده. دا ما خاص په اډر باندې مرګری راته رالیږلو پنجاب نه، ډېر په هغه باندې دلته ملاوېدل نه، خو بیا مې له هغه ځای نه راوغوښته. دا موږ په زیات مقدار کې جوړو. دا 60 ګرام راسکپور ده. نو څه به زه انشاءالله په سکرین باندې درته ولګوم، هغه به ورسره شم. دا 60 ګرام راسکپور ده چې دا اوس کرل سي. بیا هغه نه بعد دا 60 ګرام دارچکنه ده، بیا دا وراچو. صحیح شو؟ دا به ورسره کالو. بیا هغه نه بعد اړتال ورکیه ده، هغه ورته په کرل باندې وو، هغه به ور مکس کوو. هغه نه بعد به بیا انشاءالله یو سټپ تاسو ته ښیو. دې ته به زه اوس یا د بازار ته ځم، که مولۍ به ورته راوړم، او که مولۍ به راوړو، هغه به وبدي بس که ادرک به راوړو، که ادرک نه بیا د هر کې ګلاب وکړي. زه به یو سټپ بای سټپ دا شی ته ښیم. پهله سټپ یې داسې چې دارچکنه، راسکپور او اړتال ورکیه ده په خپل منځو کې سره مکس کړئ. دا پهله سټپ سو. دوم هغه شروع سو اوس تقریبا د اړتال ورکیه، راسکپور، دارچکنه دا مو ته کرل که فل ټیټ او دا مزید هم کرل که. صحیح شو؟ دې ته به اوس موږ د ادرکو متوټه کول وادرو، دې ته به اوس موږ د ادرکو اوبه وراچوو. دې کې خو عموما د مولۍ اوبه استعمالیږي، خو چې مولۍ نه بیا ادرک، او که ادرک هم نه بیا خره کې هر کې ګلاب. کم سے کم یو په اوبو کې به دا کرل کې، او زیات نه زیات با کم از کم په 1 کیلو اوبو کې. یو سړی لکه مزید هغه ته رسول غواړي که نه، بیا 1 کیلو اوبو کې دې ته به اوس موږ د ادرکو اوبه وراچوو. دا مغه نور شیان ورته پیساو کړه، خو دا مزید نور هم پیساو. دا صحیح پیساو سوي نه دي، بجلۍ لاړه، مزید به نور پیساو. صحیح ده؟ دا هغه د بابچیني هغه اجوین ډي سي او بابچي ده، ډېر زیات کم هغه سوي. انشاءالله مزید به هم دا پیساو. صحیح شو؟ دا دوم سټپ سو. دا ادرک پکې نچوړ کوو. مولۍ اوبه به هم داسې نچوړ کړئ، ادرک اوبه به هم داسې نچوړ کړئ. که چېرې جوس پاستلو والا مشین چا سره چې ګازرې نه، مڼې نه او دغه نه جوس وباسي، که په هغې ورته وباسې او که په دې طریقې ورته وباسې. صحیح شو؟ اول ادرک ورته ښه وټاکوئ، هغه نه بعد بیا اوبه پور وباسئ، او په ادرکو کې ښه برابر وبئ. مثال دا 1.5 کیلو ادرک دي که نه، دا 1.5 کیلو اوبه کم از کم 1.5 کیلو ادرک داسې پاو نه زیاتې اوبه وباسي. بیا یې داسې کولی شئ چې بیا یې لږ وټاکئ، بیا لږ د اوبو چړکه ورکړئ، یا هر کې ګلاب یا اوبو چړکه ورته ورکړئ که نه، بیا اوبه باسي. ځینې کسان د اکثر جدید جوړوي، هغو کې پارم کم اچوي او ګنده کاملسر هم کم اچوي، کوشتجات هم کم ور اچوي. بل هغو بیا داسې چلګي چې په کرل کولو باندې زړه نه خوري، واده ور لکه په دې شیانو کې نه کرل کوي، ډایرکټ د کوشتجات ور. خو موږ الحمدلله ډېر های ریزلټ، های کوالټي جوړو که نه، ځکه دغه دپاره محنت وکړو. الحمدلله مهنګه جوړېږي، خرچه هم پکېږي، خو ریزلټ یې بیا داسې که نه چې بالکل لاجوابه. دا دوم سټپ سو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا هغه اکثر جدید جوړول هم شروع کړي دي، او پرون هم په دې باندې محنت وکړو پوره ورځ. وادې ورځ د دې کې دا پوره لکه ادرک په اوبو کې لګیا ده، مسلسل کرل کېږي. دارچینه، راسکپور، اړتال ورکیه، دا شیان په دې کې لګیا دي. داسې ده. دا اوس پاره د ګنده کاملسر ده، موږ یې په ډېر زیات مقدار کې جوړو لګیا یو، تقریبا 6 ګونه یې جوړو لګیا یو. نقصه به زه انشاءالله په هغه کې در سره شیر کړم. دا اوس هغه ګنده کاملسر کرل څه، دا پاره مصفي ده، دې کې تقریبا 300 ګرام ده، خو تاسو ته به زه خپل وزن درښیم، په هغې کې کرل کوئ. صحیح شو؟ دا دغه کې کرل لګیا ده، دا بس په دې کې کرل کوو. صحیح شو؟ دا دوم دریم سټپ سو. دا پاره مخکې ما هغه وکړې که نه، دا پاره مصفي ده، او د پارې مصفي کولو طریقه چې ده که نه، مخکې ما په ګروپ کې اچولې ده. انشاءالله که نه بیا کېدلی چې هغه ویډیو بیا ورسره ولګوم. انتهایی اسانه طریقه ده پارې مصفي کولو، بس دا طریقه ده انشاءالله. صحیح شو؟ دا اوس دریم سټپ سو. پرون هم هغه د اړتال ورکیه، دارچکنه او راسکپور په د ادرکو په اوبو کې کرل کوو، مستقل لګیا. د دومه ورځ ده، دا به انشاءالله اوس مستقل مسلسل دغسې کرل لګیا. داسې کله اخري سټیج ته ورسېږي توره بیا بله ویډیو هلته ته کوم. تېره ویډیو مې جوړه کړې تقریبا 20-25 منټ وه، خو کوشش کوم چې دا 10 منټ کې نه غونډه ته جوړه کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا څه ګڼه چې 5مه 6مه مرحله یې سوه. دا وګوره، دا اوس داسې سوي دي لکه سرمه نرم ملاین، لکه د رانجو غوندې. ودرې په ویډیو کې خو صحیح نه ښکارېږي،
او به انتهای نرم ملایم داسې وګڼه چې هغه مور شامله کړي دغه نه 2 ورځې بعد د دا کیفیت ته صحیح شو داسې نرم ملایم سي لکه رانجه هغه نه بعد اوس دا بله دوایي استاس ته وراچوو دا به اوس لږ لږ وراچو دا کرل خو وړکی ده خو دوایي ډېره زیاته ده دا موږ په 2 ځایه تقسیموو صحیح شو دا به 2 ځایه تقسیموو موږ دا وګوره د دوایي مې هم 2 حصې کړه د هغه مې هم 2 حصې کړه صحیح شو په نیمه حصه کې به نیمه هغه کرل کړو ولې دا موږ ډېر زیات جوړ ده کم از کم 4 کیلو 3.5-4 کیلو دا شی ده صحیح شو دا مې سره بېله کړه وله صحیح شو دا به اوس لږ لږ دا دوایانې وراچوو او دا مسلسل کرل کېږي که ورځ په ولګېده لکه څومره ټایم په ولګي مسلسل به یې کرل کوو دا صحیح شو دې نه بعد بیا آخري بل پروسس ته داسې په دې کې دا مکس وي هغه نه بعد بس آخري یو بل هغه پکوو هغه په ماشین کې بیا پوو انشاءالله داسې کله تیاره شي که نه بالکل داسې نرم ملایم بالکل داسې مکن څه اوبو کې اچوي خالي رنګ پاتې شي دوایي پکې ختمه شي انتهایي د اکسیر چې کوم صفات دي که نه اکسري صفات چې د هغه له خبره تیز اثر او جاذب او لږ فوراً جذب کېدل تیز اثر او دایمي اثر هغه پکې او تیز لکه جسم کې اوپر یو شی اثر نه کوي چې څومره دی په تیزۍ سره یې کې نه شامل شوی او یې کې تیزۍ سره هغه دوایي شاملېږي چې څومره دی باریکي مثال چې ته اوبو کې واچو خالي د رنګ پکې پاتې شي د رنګ غوندې په اوبو کې میلاو شو پوه دا فوراً لکه دوایي چې د انسان جسم ذرې ذرې ته رسېږي د اوبو په ذریعې رسېږي او چې کومه دوایي داسې چې د اوبو سره فوراً د رنګ په شانتې میلاو شي ډایرکټ رګونو ته رسېږي او ډېر سپیډ کې رسېږي او چې کومه جاندار یې که نه خو بیا وله میدا خپل پروسس پکې بیا کولمې بیا کیلوس بیا کیموس بیا ډېر سپیډ هغوي داسې کوم انتهایي باریک او تیزترین ریزلټ یې که نه هغه د اوبو غوندې سره رنګ غوندې میلاو شي ډایرکټ فوراً رسېږي نو دا مسلسل دا بل پروسس په لګیا دی انشاءالله د یک سری جدید په اردو کې خو مې جوړه کړې وه اوږده ویډیو وه نو پښتو کې نه وه ځینې ملګري پښتو کې په هغه کړی وه خواهش چې پښتو کې مو ته جوړه کړو نو دا انشاءالله یک سری جدید لګیا ده مسلسل دا به انشاءالله بل هغه کې زه تاته بلې ویډیو کې به انشاءالله د آخري پروسس ته ښیم دا اوس مسلسل موږ مکس کوو او کرل کوو به انشاءالله تو 2 غنټې په ولګي که 3 په ولګي که ورځ په ولګېدله دا به مسلسل چې څو پر په خپل منځ کې صحیح میلاو شوي نه دا به موږ کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا اکسیر جدید موږ شروع کړی و دا تقریبا د هړتال ورکیا رسکپور او د رسکپور دارچکني تقریبا داسې وګڼئ چې دا تقریبا هفته په پوره کېدلو ده دې تقریبا یو هفته په کرل پوره شوه بس انشاءالله په وچېدلو لږ پاتې ده داسې ده تقریبا 4 دین هغه سو عموما دا خو 3-4 غنټې چې کرل کې که نه 5 غنټې بیا بالکل لکه هغه سي خو دې تقریبا موږ څلورمه ورځ ده که نه ځکه چې ولې دا ډېر زیات مقدار ده تقریبا 300 ګرام پاره ده او 300 ګرام په دې کې هغه ده څه نومېږي هلته هغه 300 ګرام پاره ده 300 ګرام ګنده کاملستر ده په دې کې عموما په 4 غنټو کې دا بالکل هغه چمک ختم کړي اوس دې کې دا لږ لږ چمک ښکارېږي که نه دا لږ لږ 1 منټ دا لږ لږ چمک چې ښکاري د دې خپل نه دا چمک د کرل ده دا لږ لږ په دې کې چمک ښکاري که نه دا چمک د کرل د کرل چمک د بقیا د سبب تقریبا څلورمه ورځ د مسلسل لګه دا کرل کېږي چمک خپل ختم د کرل چمک پکې پاتې اوس به داسې چل کوو چې دا شی ده که نه دا بالکل په وچېدلو ده اوس به دا صفوف دې ته دا صفوف نه دي دا به دې ته ور شاملوو دا اوس موږ استه استه په دې کې دا شاملوو او کرل ورکوو چې دا بالکل دې سره هم لکه یو ورځ یا یو نیمه 2 ورځې نور ټایم په دې باندې که ولګېده چې دا بالکل دغه هم پکې کرل شي په خپل منځ کې صحیح ټیټه دا جوړول لږ محنت غواړي خو چې یو وارې جوړ کړي که نه بې انتهایي قیمتي نسخه ده انشاءالله اخره کې بس دا په کم کم بیماریانو کې استعمالیږي څنګه استعمالیږي په کم کم هغو کې استعمالولی چې لاجوابه نسخه ده د غټو غټو کشتجاتو غټو غټو هغو نه سړی بې نیازه کړي محنت غواړي لکه ځینې خلک یې که نه هغه د مولیو په اوبو کې یا د ادرک په اوبو کې نه کرل کېږي ډایرکټ هغه کوي خو هغه بعض اوقات سړي ته خطره یې سوزش پیدا نه کړي دا بالکل د خطرې نه بار شی څه ولې چې په دې کې موږ کم از کم یو هفته خو وسوه د ادرک په دې کې کرل کولی کې سوزش د دې شیانو بالکل ختم شو بل دې کې دا اثر ده چې لکه 250 mg نه 500 mg کپسوله پورې تو سړي ته استعمالولی چې څه مسله څه خطره په دې کې نه دا انشاءالله دغه باندې پوره شو دا اوس وراچو دی بل هغه ته دې باندې انشاءالله که ورځ ټایم ولګېد که 2 ټایم نور ولګېد انشاءالله ته مزید داسې کرل کېږي لګیا به دا تقریبا د څومره 4-5 سټیپ شو صحیح اوس دا کرل به کوي خالي دا اوس بل هغه شروع شو عادي کرل غونډول څه دا پوره کرل څه
هغه باندې سره میکس کړه وګوره نږدې نه دا رنګې ده بس او د ماشین د ول نه بعد دا شی جوړېږي ته وګوره دا وګوره دا اوس ماشین کې هړکۍ لګیا ده دا تقریبا 1 منټ چې په وای په ماشین باندې کنه 1 منټ ده دا بالکل تک تور بالکل ملایي هغه تر اوځي وادر دا بالکل تک تور سوالال تو ګور دا رنګ دا کرل والا رنګ ده دا د پیسای نه په ماشین مې پیسای نه بعد دا خو لکه په ویډیو کې صحیح ښکاري نه او بالکل دا بالکل تک تور چمک وای بالکل تک تور سي د ماشین کې بیا چې کم از کم 1 منټ کا غبر کې